نبی کریم چې انسان د دین نه ولې لرې کېږي او انسان په دین کارونو کې کوم رکاوټونه دي چې هغه رکاوټونه انسان دین ته نه پرېږدي. هغه دلته کې الله پاک وایي زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ښایسته کړی شوی دی خلکو ته هغه محبت د هغه څیزونو چې نفسونه یې غواړي زړونه یې غواړي من النساء د زنانو نه. شیخ القرآن رحمه الله دلته به یو ناشنا تفسیر وکړو. هغه به وایي په دې هفتې کې څو ورځې دي؟ 2 ورځې دي که نه؟ ګورئ وایي کله چې انسان پیدا شي په دې دنیا کې او بیا بالغ شي نو دا انسان په دې فکر کې ولګي چې هلکه واده به کومه زه په دغه فکر کې بیا من النساء اولنی سوچ و فکر د دې انسان دغه کله چې واده وکړي د دې نه وروستو د بچو فکر شي چې یاره زما بچي وې نو 2 ورځې دي اولنی ورځ خو د واده په فکر کې تېر شو او دویمه ورځ چې دا هغه د بچو د اولادو په فکر کې تېر شو چې کله دا دواړه انسان ته مهیا شي او ملاو شي زنانه واده هم وشي او اولاد هم پیدا شي نو بیا دې اولاد دپاره دې خزانې جمع کول شروع کړي یاره زما د اولاد به بیا څه کوي زامن به بیا څه کوي والقناطیر المقنطرة من الذهب دا خزانې شروع کړي نو په دې کې بیا ښځه ورته په دې غوږ کې بله خبره وکړي وایه سړیه فلانکي کره تللی وم واده له غم له خانۍ له وایي دا هغه خو یو بهترین والی وي د سرو زرو او ډېر خوند ورسره کوو دا خاوند مجبوره کې په دې باندې من الذهب نو هغه سره وله جوړول شروع کړي په دې کې اخته شي بیا پکې رواج بدل شي هغه سره لاړ شي سپین رواج شروع شي سپینو کوتای دا سپینو والای دا سپین فلان کې نو دې غریب په دې کې اخته شي بیا د دې نه وروستو چې د هر څه ملاو شي نو بیا دا ښځه او بچي راجمع شي یاره بابا یو ګاډی اخیستل پکار دی اوس زه به روزانه پیاده ځو او راځو یو ګاډی پکار دی والخیل المسومة بقایا ژوند په دې کې تېر شي پیسې جمع کومه ګاډی اخلم بس کور دپاره هم خانۍ له بیا پکارېږي او واړه به پکې ځي راځي سبس ورکړو ته رکشې لګېږي چې کله ګاډی میلاو شي د دې نه وروستو بیا خپلو کې مل کر ښځه او خاوند کیني یو بل ته وایي یاره د دې مل پیکو د دې کیمیکل سمونه معدې خرابې کړي یو ساورۍ اخیسته غواړي چې یاره خپلې پوهي او صفا کیمیکل نه صفایي نو دا شی شروع کړي چې ساورۍ ملاو شي د دې نه وروستو بیا د ساوري دپاره بیا پټۍ شروع کړي شوتل وغیره واښه شروع کړي نو ګورئ